محترم مسلمانانو، نن سبا په خلکو باندې قرضونه راوړل ډیر زیات پریشان دي. که بچا باندې قرضونه په هزارو کې وي، که بچا باندې قرضونه په لکونو کې وي، او که بچا باندې قرضونه په کروڑونو کې وي. تاسو دا یوه وظیفه وکړئ، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده، او کم سړی هم دا وظیفه کوي نو د دې انسان قرضونه دا به الله پاک ختموي. بس تاسو یو پیره دا وظیفه سهار کې کوئ، یو پیره ماښام کې کوئ، انشاءالله العزیز په تاسو کو به کروڑونو اربونو قرضونه وي، دا به الله پاک ختموي. او څومره چې ستاسو مال او دولت پکار وي الله پاک به درکوي. د محترمو یو ډیر ذات لوی مولانا صاحب و، هغه دا وی چې ما باندې یو 5 लाख روپۍ قرض و. وایي ما وی چې خدای پاک زه 100 کمام دا پیسې به څنګه زما ادا شي. وایي بیا ما یو حدیث پاک وکتو، پر هغه حدیث مبارک کې دغه کلماتو، دا کلمات ما شروع کړل. فرمایي چې په 4-5 ورځو کې زما 5 लाख روپۍ چې کوم قرض ما باندې دا ختم شو. بیا فرمایي چې څومره چې خلک موږ سره رابطې کوي چې راز قرضدار ما و یو سړی رابطه وکړله، هغه دا وی چې ما باندې 1.5 کروڑ روپۍ دا قرض را او دومره پریشان کړی ما چې 100 کم ځان ویلم کو 100 کم. وای ما ته دا وظیفه وښودله، هغه سړی 15 ورځې دا وظیفه وکړله، الله پاک 1.5 کروڑ روپۍ چې کوم قرض دا ولا ادا شو، دا ختم شو. محترمو نن چې کوم وظیفه را انتهایی لاجواب وظیفه را، انتهایی پاورفل وظیفه را. نو که به تاسو هم قرضونه وي، یا تاسو هم د رزق په تکل کې، د کاروبار په تکل کې، د نوکرۍ په تکل کې ستاسو هم څه حاجت دی، څه مشکل دی، انشاءالله دا وظیفه یو فیره وکړئ، الله پاک به ستاسو هره مسله محترمو دا به ختمه کړي، دا به حل کړي. مال او دولت به تاسو له الله پاک ډیر زیات بې انتها درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، یو انسان په دنیا کې ژوند تیری، دا به کله غریبي، دا به کله مالداري، کله پیسې د سره دومره ډېرې چې دی بل چاله قرض ورکوي، او کله کله به داسې وي چې د سره به دومره پیسې نه وي، دی به د بل چا نه قرض علي. نو چې کله هم تاسو د بل چا نه قرض پیسې راواخیستلې او بیا د ورکولو هېڅ وس، هېڅ ګنجایش نه لرئ، خو دا یو وظیفه خامخا وکړئ، ځکه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا وظیفه ښودلې ده. الله پاک به ستاسو قرضونه دا به ټول محترمو دا ختم کړي، که دا په زرګونو کې وي، که دا په لکونو کې وي، که دا په کروڑونو کې وي، که دا په اربونو کې وي، ځکه چې الله پاک داسې ذات دی چې هغه ته لکونه، کروڑونه، کربونه، میلیون وغیره بیلیون دا ورته هېڅ هم نه وي. او د دنیا قیمت محترم د الله پاک سره نه نشته دی، د ماشي د وزر برابر قیمت هم د دنیا الله پاک سره نشته دی. نو که تاسو ګورئ ستاسو هر قسم مسله الله پاک ختم کړي. یو مولانا صاحب او هغه باندې 5 लाख روپۍ قرض د وظیفه وکړله، الله پاک له قرض ختم کړ. بل یو سړی په هغه باندې 1.5 کروڑ روپۍ قرض و، دغه مولانا صاحب دا وظیفه ورکړله، هغه دا وظیفه وکړله، قرضونه ختم شول. نو که تاسو هم دا وظیفه کول غواړئ چې ستاسو هم قرضې ختم شي، تاسو هم مالداره شئ، نو تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازت دی. دغه رنګه څومره تاسو مخکې دا شعر کوئ او خلک دا وظیفه کوي، زما او ستا د یو شعر د وجې به د هغوی په ژوند کې تبدیلي راځي، د هغوی په ژوند کې به رڼا راځي، سکون به راځي، راحت به راځي، اطمینان به راځي. زما او ستا د لاسه د چا کور ابادېږي، چا د تقویت میلاویږي او سړی مالدارېږي، نو دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته بهترینه او اعلی خبره وي. کوشش وکړئ وظیفه خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم له داسې قسم له وظایفو نه فایده والي. نو تاسو به داسې وکړئ چې یو پیره به درود شریف ووایئ سهار وخت کې، او بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه وکړئ: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل. یا بعضی کتابوں میں لکھی والکسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.